ریاجی صاحب دا شاعری تاسو واورئ کنا یقین فالله او که په ما خو ډېر عجیبه اثر وکړو ښه کم چې قرآن او حدیث کومه شاعري خوښوي نو د حاجي صاحب دا شاعري اوسه مشابهت کوي ښه نور خو زموږ شاعران الله دې معاف کړي نعوذ بالله څوک د شونډو نه تاویږي څوک د ننګو نه تاویږي څوک پټاخه ده څوک څه ده څوک څه ده د بعضې شاعرانو هم زما ستا د معاشره تباه او برباد کړه تاسو د حاجي صاحب دا شاعري واورئ چې څه عجیبه حالات پکې بیان کړی دی اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه تا نه منله ما به درته ویېمه ناجوړه مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او زوړه نو بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم بغیر زمانه څه به وي ژوندونه څه به یې خوند چې راغله جدایي دا به وي خوښه د خاوندو په وخت د زنکدن مې سر نه لاندې که مړوندو ورو ورو مې غلی غلی ښکلوه زه درنه لاړم که نه ورو ورو مې ښکلوه کلمه وایه د شهادتو دشمن دی ډېر مکار چې ورته نشم ملامتو په مخ د پاک حبیب به مې بچ کي رب العزتو کفن رانه په خپله تاووه زه درنه لاړم کفن رانه چاپېر که اجت نشته دی بل چاته خپلوان نصیبیان څه کوي چې نن نه راځي خواته زرو که سوال جواب فضل عظیم لیکه ورشاته دا زما ملګري زرو که سوال جواب فضل عظیم لیکه ورشاته زما د پن ملګري خبره وه زه درنه لاړم زما د پن ملګري کړه خبر چې دلته راشي چې قبر ته مې کوز کړي بیا به ټول لاس په دوا شي نو دا رنګ به صاحبزر په تورو خاورو کې پناه شي په دې کلام ځان مشغولوه ګوره زمونږ اسلام د شاعرۍ نه منع نه کوي د نبي علیه صلات وسلام دور کې به هغه سیټ ته کاپیرانو او دې سیټ ته به نبي علیه صلات وسلام او صحابه هغوی به هلته پاسه د شعر به وي او دلته به صحابه نبي علیه السلام به وفرمیل علي پاسه بل صحابي ته به وي به د نبي علیه صلات وسلام تعریف کو د دین اسلام تعریف پې کول ته به هغوی د خپل حساب کتاب تعریف کو نو جنابو شاعري شته خو دا نن سبا شاعري نه ده الله دې ټول مونږ معاف کړي چې دا دنیا خلک یې ګمراه کړه دنیا خلک ګمراه کړه دا ینګ جنریشن نه دی دا خو بس نعوذ بالله ستا اوس د مخه دې حیا یې ګورې ښه غاړه ده پکې او شونډې دي پکې او ننګي دي پکې او سره مڼه ده او پټاخه ده مړه دا شاعري تاسو راته دا شاعري ده دا د معاشره تباه او برباد کوي تباه او برباد او قرآن هم دغه شاعران ته ګمراه ویلي دي ښه قرآن هم دغه شاعران د ګمراه ویلي شاعري هغه ده چې په تا باندې اثر وکړي اوس د دې بابا چې دا کومه شاعري ده ډېر عجیبه الفاظ یې پکې ویلي زندکدن حالات یې پکې بیان کوم د مرګ په ټایم کې کلمې یې رایاده کړه او بیا یې وي نبي علیه صلات وسلام یعنی مطلب دا چې نبي علیه السلام به مې شفاعت کوي الله اکبر کبیره او بل یو ځای پکې بل سیټ ته اشاره وکړه چې زندکدن کې راته خواته کښېنئ او کلمه راته رایاده کړه الله 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 ډېر عجیبه عجیبه خبرې اترې پکې جوړې جوړې وکړې نو شاعري هم داسې خوند کوي چې ورسره کښېني خپل ثقافت او خپل دین اسلام درته رعایت شي دا نه نعوذ بالله چې په ذهن کې د عجیبه عجیبه د فحاشۍ اړې کولاو کي دا شاعري نه ده دا ګمراه شاعران دي چې په ذهن کې د عجیبه عجیبه فلسفي د فحاشۍ او د غریانۍ او خطرناکي او د معاشري پریتونکي کارونه دغه شاعري چې ستا ذهن کې راولي که نه دغه ګمراه شاعران دي ښه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بس الله یې زموږ شاعرانو ته هم سمجھ بوج نصیب کړي یاره چې دغه څیزونه نه وړو لږ دې خو هم څه وکړي لږ توجه وکړي الله دې ټول موږ معاف کړي